حضرت د ارشاد فرمایي چې پنځه داسې کسان دي چې هغوی سره تاسو سفر ورسره ما کوئ، هغوی سره تاسو دوستي ورسره ما کوئ، هغوی سره تاسو خبرې ما کوئ. خمسة لا تصاحبهم ولا ترافقهم في الطريق ولا تحادثهم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام ارشاد فرمایي چې پنځه داسې کسان دي چې هغوی سره تاسو سفر ما کوئ، هغوی سره تاسو دوستی ما کوئ. مولا هغه پنځه کسان کوم کسان دي؟ حضرت ارشاد فرمایي چې الماجن الفاجر، هغه انسان چې هغه بدکار دی. مولا بدکاری سره ویلی دوستی ونکو، ویلی ورسره سفر ونکو، ویلی ورسره خبرې ونکو. مولا یی چې چونکې هغه خو خپله هم بدکار دی، لہذا داسې هم کیدلی شي چې تا هم بدکاریانو باندې واړوي. حضرت موسی علیه السلام نه هم څه پوښتنه وشوله، یا موسی دوستی چا سره وکړو؟ حضرت ارشاد فرمایي چې هغه انسان سره دوستی تاسې وکړئ چې چا سره تاسې کینوئ، پاڅېږئ، خبرې ورسره وکړئ، تاسو ته خپل رب په زړه شي. پوښتنه کوو پنځم مولانا مولا دویم کوم یو کس دی چې هغه سره مو سفر ونه کړو، هغه سره مو دوستی نه وکړو، هغه سره مو خبرې ونه کړو؟ حضرت ارشاد فرمایي دویم هغه انسان دی چې هغه کذاب دی، هغه درویزونی دی. مولا دریم کوم کس دی؟ حضرت ارشاد فرمایي دریم هغه کس دی چې هغه احمق دی، هغه بیوقوف دی. بیوقوف سره په دې وجې دوستي ما کوئ، په دې وجې ورسره سفر ما کوئ چونکې هغه خپله بیوقوف دی، هغه ذهن کې به وي چې هغه تا ته فایده در ورسوي، لہذا داسې هم کیدلی شي چې تا ته فایدې په ځي نقصان در ورسوي. مولا څلورم کوم یو کس دی چې هغه سره مو دوستي ونه کړو، هغه سره مو سفر ونه کړو؟ مولا یی څلورم هغه انسان دی چې هغه بخیل دی، هغه کنجوس دی. لیس لبخیل حبیب، هغه انسان چې هغه کنجوس دی، هغه بخیل دی، د بخیل انسان دوست نه وي. ویلې البخل عار، کنجوسی یوه بیزتی دی، یوه شرمندګي دی. مولا پنځم کوم کس دی چې هغه سره مو خبرې ونه کړو، هغه سره مو سفر ونه کړو، هغه سره مو دوستي ورسره ونه کړو؟ مولا څلورو په باره کې خو خبره نه وکړله، خو اما کله پنځم باندې خبره راغلله مولا یې تشریح هم وکړلو. پنځم هغه انسان دی حضرت ارشاد فرمایي وقاطع الرحم، هغه انسان چې هغه وړو وړو خبرو باندې ورور سره، خویندو سره، خپلو خپلوالو سره مرګ زنده بندوي، خپلو خپلوالو سره هغه رشتې ختم کوي. مولا پنځم په بری کې څه یی؟ قاطع الرحم، هغه انسان چې هغه خپلو خپلوالو سره وړو وړو خبرو باندې مرګ زنده بندوي. مولا یی چې فإني وجدت فی القرآن ملعونا فی ثلاث مواضع، مولا یی چې ما محمد باقر علیه السلام قرآن مجید کې درې ځایونو کې داسې لیدلی دی چې قاطع الرحم انسان باندې الله رب العزت طرف نه لعنت شوی دی. یعنی قاطع الرحم انسان ته هغه انسان چې هغه وړو وړو خبرو باندې خپلو خپلوالو سره مرګ زنده بندوي، خپلو خپلوالو سره لیدل کتل بندوي، سلام دعا بندوي. مولا یی چې درې ځایه قرآن مجید کې هغه کس ته ملعون نه ویلی شوي دي. دعا ګویو الله رب العزت نه پروردګار